بسم الله الرحمن الرحیم. اعتکاف کې چې کم معتکفین دي که زنانه دي په کور کې په خپل معتکف کې ناسته ده یا سړي دي په مسجد کې ناست دي، نو دا چې خپل د اعتکاف د ځای نه بهر لاس وینځلو دپاره هم ووځي. دا اکثر خلک لاس وینځلو دپاره روټۍ خوري، نو لاس وینځلو دپاره بهر ووځي، د اودسونو ځای ته لاړ شي چې مسجد نه بهر وي، یا کمرې نه بهر لاړ شي لاس وینځلو ته زنانه، د دوی اعتکاف مات شو، نو د دوی نور اعتکاف سنت اعتکاف د دوی نه کیږي. نو چا چې اعتکاف مات شوی دی نو هغه به یو شپه یوه ورځ اعتکاف قضا راوړي، توبه استغفار به وایي. څوک چې سیګرټ دپاره یا توکلو دپاره او یا نسوارو توکلو دپاره هم د مسجد نه یو قدم د بهر که یو لمحې دپاره هم هغه د اعتکاف ته مات شه. بعضې خلک چې دي کور ته پکې ځي روټۍ راوړي، نو کور ته چې روټۍ راوړي اول خو د انتظام وکړي، که روټۍ راوړلو څوک نه وي نو اعتکاف ته نه کوي. که بیا خامخا یو ځل اعتکاف ته کېنسته روټۍ راوړي نو روټۍ دې راواخېسته، دې نه علاوه د یو لمحه زیاته تېره کړه اعتکاف ته مات شه. دومره آسان اعتکاف نه دی چې که خلکو چې ټوکې ته جوړه کړې مزه ته جوړه کړې ده. یو لمحه دپاره یو 2 سیکنډه دپاره هم چې مسجد نه بهر ووته اعتکاف دې سره ماتي. ځینې خلک چې جمعې لمانځه ته پکې ځي، نو جمعې لمانځه ته چې پکې ځي نو څوک پې اواز وکړي چې ودرېږه، نو دی ودرېږي یو لمحې دپاره هم هغه یې مات شو، اعتکاف یې مات شو. چاته چې ودرېدو که څوک اواز پې وکړي که هسې دی چاته ودرېږي یا نوره خبرو دپاره دی لږ شانتې دی هم ایثار شو که نه یو په لاره کې، یا په مسجد کې هم د جمعې لمانځه نه بعد یو سیکنډ دپاره ایثار شو، دې دپاره چې چاته څه خبره وکړي د ده هم دې سره اعتکاف مات شو. ځینې خلک چې دي هغه اودس دپاره ځي، اودس دپاره جایز دي چې اودس پکای چرندام بکای، خو چرندام دی چې وکړو بیا به چرندام ځای کې یو سیکنډ هم نه ودرېږي، که مخ وچولو ته ودرېدې هم اعتکاف ته مات شي. چې چرندام ځای ته لاړې او اودسونو ځای کې د اودس وکړو نو فوراً به جماعت کې دننه کېږي، او که ته یو سیکنډ دپاره دې دپاره ودرېږي چې د مخ وچ کم، یعنی تولیا باندې خپل مخ ولسونه وچ کم، هم دې سره هم اعتکاف مات شو. او څوک چې مسجد نه د غسل لپاره جنابت غسل ده نه چې کم ضروري غسل دی ته پر تلی شي، هسې لاړ شي جمعې ورځ ولمبیا یخوالي دپاره مسجد نه ووځي غسلخانې ته لاړ شي، د ده اعتکاف مات شو. داسې اعتکاف نه کیږي. ښه اعتکاف معنا دا دی چې مسجد کې به دننه یو قدم به بهر کای نه. که چا په غلطۍ سره دا کار وکړه اعتکاف یې مات شه، خو ګناهګار نه دی، قضا به راوړي. که چا قصدن وکړو ګناهګار هم دی، قضا به هم راوړي. او بیا په اعتکاف کې دننه چا چې په اعتکاف کې روژه ماته شوه، اعتکاف د پر روژه ضروری ده، سنت اعتکاف شه ده، روژه ماته شوه څه وجې نه، نو اعتکاف یې لاړو ختم شو، کور ته به راځي یو ورځ یوه شپه به قضا راوړي، نوره د ده هم اعتکاف مات شه. هسې د ورځې په مسجد کې نورې نه تېروي، ځان دې نه ګناهګروي چې اعتکاف ته کېږي نه. چې کومې خبرې ما وکړې په دې کې یو لمحه دپاره یو سیکنډ دپاره هم ته مسجد نه بهر لاړه، یوه زنانه د خپل معتکف نه بهر لاړه توکلو دپاره لاس وینځلو دپاره او یا د غسلو دپاره د غیر ضروري غسل چې دی د تبرید دپاره چې ځان یخ کړي. او ځینې زنانه دي چې کمرې کې اعتکاف کوي برمدې ته وځي هلته سنبلي، هلته اعتکاف مات شي. یو کمره ده هغې نه چې لږه غوندې یو قدم د بهر که زنانه هم اعتکاف مات شه نو اعتکاف ته نه کوي. زنانه چې حیض راشي نو اعتکاف یې مات شه، روژه یې ورسره ماتېږي، بهر به راوځي. ښه هغه بیا رمضان نه بعد یا په رمضان کې دننه چې ورته موقع یوه ورځ یوه شپه د اعتکاف قضا راوړي. اعتکاف کې دننه موبایلونو استعمال به نه کوي، د موبایلونو خلک استعمال کوي، او یا دننه پکې نوره ګپ شپ لګوي، 10 کسان وي اجتماعي طور باندې سره جمع شوي، دا به یو بل ته پردې لګوي، داسې نه چې پرده په منځ کې نه وي ټول په یو ځای باندې، داسې اعتکاف نه کي ټول په یو ځای باندې ګپ شپ لګوي غیر ضروري خبرې کوي. نه که په مسجد کې دننه نه بیل بیل د پردې ولګوي چې یو بل ته یې خیال نه، یو بل سره خبرې نه وي، تلاوت به کوي، قرآن پاک ذکر و اذکار به کوي، دعاګانې به کوي. اعتکاف چې په صحیح مسنون طریقه سره وکړي نو دنیا کې چې څوک څومره نیک اعمال کوي تعالی ثواب ملويږي. نبی علیه السلام فرمایي چې اعتکاف شاه په رمضان کې وکړو گویا کې 2 حج او 2 عمره ثواب درته ملاو شو په مفته کې.